أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر معين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم 1447 هجری آغاز یور بیا محرم سره وشو یک محرم ده دعا کو خدایا محرم شناخت نشر توفیق خدای مطلوب ته نصیب وګرځولې کی او تحریکی بیدار جمله مسئولین علماء شکرگزار یو سخوری وکړه زحمت وکړلو دا پروګرام ته د ترتیب وکړو علماء فضلا مذهبي تنظیمونه یو ځای راجمع کړل خدای دوی توفیقات خیر کې مزید اضافه وکړي زه یو دوه تجاویز او به یوه نکته ذکر کوم کوشش کوم چې خپل ټیم باندې ختم کو مو خو یا یو زه 15 منټه خو څه بیا اوسې ګاډی ونیسئ 50 ته رسیږي کوشش کوم چې مختصر شي خپل وخت نه چې کوم 15 منټه دي هغه نه زیات نشي که زیات شو بیا تاسو ته غږ کول حق حاصل دی یو تجویز مو دغه دی چې صرف محرم ته سیمینار مو محدود نه کو 12 میاشتې دی په کار دی هر میاشتې کې مو اول کوم اسلامي میاشتې ورځ وي یو کنفرانس یو عنوان کېږدو مثلا ذوالحجه ده په کار دی ولایت حوالې سره مو کنفرانس وي حرمت ولایت غدیر دی او څه وړه خبره خو نه ده لئلا تنسونه کما نسیتم الغدیر څه کاشف الغطا یې څه محرم ته اهمیت ځکه ورکوو څه غدیر مو په ویر کو دویا بیا په ویره وي نه دا مو تاسو نه فارس ده راجا میاشته ده په کار دی حرمت بعثت سره منوش څه بعثت بنیاد ده جړ ده اندیشون سر سفاره به عنوان حرمت پیغام زینبی پیغام سجاد مولا دا زټول علماء ته التماس کوم چې دا یو رئیس شي چې هر میاشتې کې کم از کم مو د یو سیمینار وي دویم تجویز چې هغه علماء نوست دي ایمو مذهبي تنظیمونه ولا نوست دي او په کار دی داسې سیمینار وي چې مو ایران کې خپله کسو یو نه دوه نشسته د وشي خو یوه ورځ د خوښه شي چې دا ټوله مل کرده وکړي مثلا علماء اهل بیت اداره تبلیغات ISO IO MWM تحریکی بیداری مدرسه خامنه‌ای مدرسه جعفریه څه څومره مذهب سره ریلیټ تنظیمونه علما دي ټوله مل کر په کار دی محرم نه مخکې په کار دی ته یو ټیم ورک راوشي او بقاعده دوا نشسته سبیل نماناتو نوانه سمزگار سالورو پوری سو ټول زونو ته لیا که شوک فرست ټایم ته نورو په کوره سیکنډ ټایم ته روشي بروشر ته ورشي خلاصه نویسی وشي ته سوره مبلغین کلو ته سی هغوی سره لوس کې چوي 15 ورځې لاس ورځې مخکې دین یو کور وشي دا زه خپله یو دویم تجویز ورکوم چې بقاعده علماء امین شاه هغوی ناست دي ایران کې تاسو لیدلې دي چې دوه نشسته کېږي دریا کېږي بوک صاحب یې مغه ټایم کې ویشيږي څه یو اجامې وشي اوس دغه ځای کې کام ټایم کې هر سړی بیړیا وي و 15 منټو کې څه بسم الله یا هر څه ختم کېږي بس دا موده دوه تجویز دي دا ډېر مهم دي دریم جاوید هغه اشاره وکړه چې درې فیکټرز درې اسباب د کربلا یو امر بالمعروف نهی از منکر یو بیعت و یو د کوفی خطوط دي چې الحمدلله اداره تبلیغات اسلامیک انسټیټیوټ طرف نه دې باندې کار شروع دی او مو تاسو په کار دي حواله سره چې شهید مرتضی مطهری بنیادی کار ور باندې کړی دی چې هغه ډیر مهم دی چې هغه مو بیان کو او دریمه نقطه چې اندی ذیل کې دی یعنی د کوم اسباب که صحیح طریقې سره بیان شي بیعت صحیح طریقې سره کلیر شي وضاحت وشي بیعت اسلام نه مخکې اسلام نه بعد بیعت کو قرآن مجید کې راغلی دی بیعت شو سره کېږي آیا دغې زمانې کې بیعت متصور دی که نه دی تصور کېږي نه کېږي ویل امام حسین دوره شدت سره سختۍ سره بیعت نفي کړلو څه حتی بین سله و ذل ټکې استعمال کو څه یا غلاف نه تورې وبسل یا ذلات قبلول یعنی بیعت یعنی ذلات دی ویلې دوره سختۍ سره وویله څه دې دپاره خلخانه ټول اسیران شهادت عظیمه واقعه وشوله صرف نفي د بیعت دویم د کوفی کوم خطوط رغلی دي مکې ته 10 رمضان نه 15 رمضان پورې یو 12000 یا دینه کم و بیش
دغو خلکو امام حسین چې غوښتلو امام حسین یو حجات تمام شولو دغو بیا ویلې ورسته شولو توابینو نه لږ بحث وشي څه دا ویلې ورسته پوسېدله نه دا عناصر دي سره امر بالمعروف و نهی از منکر څه شهید مرتضی مطهري د واردرون یوه نامه بیا کېږي دي مثلا بیعت څه دا یزید طرف نه دی به عنوان یو عامل بیرونی چې یزید طرف نه کېږي مولا حسین دفع کوي رفع کوي امر بالمعروف نهی از منکر به عنوان یو تهاجم دی نظام طاغوت خلاف ظلم خلاف گناهانو خلاف یا کوفی خطوط به عنوان یو تعاون دی چې کوفی والا وتی چې موږ یو تعاون کوو مدد سره کوو دغه درو کې بیا زیات ارزش اهمیت یا بنیادی فیکٹر سم طویل شي سبب هغه امر بالمعروف و نهی از منکر دی و دی کې مهم شایده دی چې د معروف چه دی منکر چه دی دا یو مهمه نکته ده و بیا موږ سه دغه زمانه کې ټولو نه غوټ منکر چه دی چې هغه شناسي وشي مغنه حمله یا وش ځنه وخت کې وړو شیو کې ملګیا او اصل منکر نه مونږ ولګي مثلا مو بیګا یو ځکه مثال ورکولو چې شهر او بخراب ده هر سړی خپل بامبې کې لګیا د څه سپوي کې دا سوچ نه کوي چې د کوم بجلیګر نه څه اډان نو برسي ارشي مغزي غام وک ځنه وخت کې مفاسد او اصل بنیاد وکړو چې دا معاشري ته د مفاسد کوم ځینه راسي د جړې شوک د بنیاد شو د مغه منکر نه انسان حمله وکي لکه امام حسین اصل منکر نه حمله وکړ څنګه یزید وو علیه لعنه والعذاب نو دا یو مهم بل نقطه صدیق زیاده مهمه ده د معروف او د منکر مصادیق مشخص ډیر مهم دي چې کوم شینا د معروف او مصادیق کې راسي او اهم مصادیق معروف و سره منکرو کې اهم مصادیق آغا پکور دی موضوعی بحث وګرځي کی شهید مرتضی مطهری ځکه سکاشری دی شناخ مو صحیح طریقې سره نه وکو ځنه وخت کې ایو نهی از منکر وجنه لاسو منکرات مو شکار کی تب یو نهی از منکر کوي لاس به نورا اوسه کوي مثلا وی خونی کې ګناه کیږي ته په دیواله ور ووړي وایل ټکوالا او کې وکی خلک وای نو ته نهی از منکر د کوي که پنځه منکرو د تور پوسه کوي ته کوم ځنه حاصل چې خلکو خونو ته ووړي ته دا کوم ځنه اوس مثلا طالبانیزم د القاعده دا امر بالمعروف نه از منکر کوي کوم عنوان سره کوي او سپورې د منکر او د معروف شناخت صحیح طریقې سره نه وکړو مصادیقو کې غلطه واجنه یا خوارج امیر المؤمنین زمانه کې هغه امر بالمعروف نه از منکر کې لګیاو حتی دغه د پوري چې یو مور مړکوي حامل بشایر بسی هغه مړکوي دا دوی ته ګناه نه بریخي څه ونې نه یوه خرموره وغورځېږي یو خارجي خوري بل ونې کوي څه حرام ده وکړله هغه ورته حرام بریخي دا ورته نه بریخي پس دا ډېر مهم دی چې مو د معروف او د منکر تشخیص او مصادیقو تشخیص او هغه ته یو ټیم ورک پکور دی مثلا دا داسې نه شو شما وویله دین لکه مو ویله څه آینده دپاره مخته سفارې میاشته شته دی اندغه محرم کې بیا یا کوه شو څه ټوله میل کر دی باندې کار وکړو نوي نسل دپاره دا ډېر مهم دی اخري نقطه څه بس ختم کوم کې مو ټیم کې د ختمه شوی وي دا یو ایران کې یو عالم دین دی هغه ډېره ښکلې جمله دی هغه یې چې اصفهان کې چې کوم ملا څه منبر ته خطه 1000 تومانې وه خو منبر را به غږ وکړ سرکوزاوی مې به 2000 تومانه دي نو ځنه وخت کې ټایم خیال ضروری دی خو ما دغه نکته یا بس اخیری ذکر کوم چې زیات وخت تاسو ونه خو هغه دغه دی چې دغه د عاشورا او د محرم تحریف نه ستل د متډیره ضروری دی کسه د خمانی نشي ختم کای په وی طریقې د دنیا خوري وکړه چې کوي تحریف وکي کوي و دی باندې کسه يهوديان تو سیوریا ما غړنوي د دوی باندې د کور کړي عاشورا باندې بقاعده مو یو د يهوديانو لیکچرر د عربی ژبه کې څنګه کوم کور کړي د بهار الانوار باندې اصولي کفي باندې دوره یو مولانا کورنل کڅوره یو يهودي اسرائیلو کې کورونه کړي نو هغه نه بعد بیا هغه یو کورونه کوي هغه بیا مغشه مواد ترسوي مثلا یو شایڅ انحراف باید جوړېدای شي حتی ایمو علماو کتابو کې راغلی دی چې عاشورا ما شړوي عاشورا مار خلصوي سر من اسرار الله دای خدای اسرار نه یو سر ده بس شړوي ما دای عاشق او معشوق ماس کې یو هغه ده پاسورډ یو خداغه ده نو کده سی وی به سبا کرونا باندې کو شدوای نه خلصو شدوای خدای او رسول ماس کې پاسورډ ده کسه دا بیا انحراف ورولی اندغه عاشورا کتاب امام خمینی خلاص کړلو ظالم ته شپېړه ورکا کنه که عاشورا سه ور کړله
که شروع کې تو خو مبان کړلو صرف عاشقۍ دپاره مو محدود کړلو دا یو انحراف جوړوي. البته هغو علماو کې دا جمله شته مضافن عربي ټکي د علاوه بر این که راز وي هم بیا امام حسین څرګند کړی دی چې دا عاشورا اجرای حدود دپاره دی، اسلام امپلیمنټیشن دپاره دی، اسلام ساتلې دپاره دی، اسلام به ورونه نظام حاکم کولی دا امام حسین بیان کړی دی. و یو بل شی چې هغه انحراف باعث دغې معاشرې کې جوړېږي ځینې وخت کې عاشورا راخلو یا محرم راخلو صرف انسانیت یې محدود کوو چې دې انسانیت نه انسانیت خپل ځای کې دی. ټوله دنیا به حسین مني دي کې څه نیلسن یا مني مهاتما یا مني یو لیبرل سیکولر یا کې د شو مني خو زه ورته به ورونه یو شیعه په کار د عاشورا کتاب و سنت بنیاد باندې دي تفسیر وشي څه خود حسین کړی دی تفسیر ځینې وخت کې تفسیر به ما لا یرضا صاحبه دی څه حسین نه دی راضي مو د هغه تفسیر کوو او مولا حسین خپله ویلي دي څه مو شي باره کړی دی الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناهى عنه. تاسې د نه کسو چې حقونه د عمل نه کېږي تاسې د سترګې نه غړوي څه باطلونه د خلق چوک معنا نه کوي. دا یو مهم دی چې اجرای شریعت، نشر شریعت، ساتل د شریعت رسوله هغه کې الموز راسي، هغه کې روژه راسي، هغه کې حج راسي دغو شیو بینول پکار دي. ځینې وخت کې هغه عاشورا دښمن داسې طریقې سره بیان کړي څه کیدای شي هغه خپله دښمن نه وي دوست وي خو بیا کل وي صحیح طریقې سره بیان نه کړي هغه د انحراف باعث وګرځېږي. زه دغه الفاظو تاسو نه اجازت اخلم. دعا ده که اوس اول محرم دی پکار د شناخت محرم، حرمت محرم، نشر معارف اهل بیت خصوصا د مولا حسین هغه پیغام د هغه خطبې رسول خدای مو تاسو ټولو ته توفیق نصیب